بسم الله الرحمن الرحیم. یو ډېره اهمه مسله او د الله تعالی د صفاتو متعلق ته چې د الله تعالی صفات دومره ډېر دي چې دا د شمار نه بار دي. او قرآن مجید کې الله خپله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. که چېرته تاسو د الله نعمتونه شمېرل شروع کړئ تاسو به یې ونه شمارئ، یعنې بې شمېره دي. او سوره لقمان کې او سوره کهف کې الله تعالی چې کوم دی هم د دې آیاتونو مطلب او مقصد دا بیان کړی دی چې که چېرته په دنیا کې څومره ونې دي، یعنې دی انسان شمار دی نشي کولی. د یو ملک شمار چې کوم دی ډېر ګران دی چې په دې ملک کې څومره ونې دا شمار سره نشي کولی، نو بیا په دنیا کې څومره ونې دي د دې شمار خو بلکل چې کوم دی د انسان دا وس د بار دی. نو که دغه ټولې ونې راغونډې کړي او د دې نه قلمونه جوړ کړي او دا سمندرونه، زه وایم چې یو وړوکی سمندر هم دا سیاحي دپاره کافي دا نه ختمېږي، لیکن د دنیا سمندرونه راغونډ شي او الله تعالی وایي که دې سره نور هم دومره سمندرونه شي او د دې نه صحیح جوړه شي، نو د الله تعالی صفات لیکل شروع کړي او شمېرل شروع کړي او لیکي نو دغه قلمونه به ختم شي او دغه صحیح به ختم شي. د سمندر دا ټولې اوبه چې څومره دي دا به ټولې ختم شي، لیکن د دې چې کوم دی نو د الله تعالی د نعمتونو او صفاتو چې کوم دی هغه شمېر هغه نشته. تاسو د دې نه اندازه ولګئ زموږ عزتمندو چې په دنیا کې څومره ونې دي، څومره چې کوم دی اوبه دي، لیکن بیا هم چې کوم دی دا ختمېږي. نو الله وایي چې دا نه ختمېږي، انسان دا عقل نه دا بار خبره ده او انسان چې کوم دی دې احاطه نشي کولی. څومره ترقۍ دا ور دی، لیکن دې باوجود د الله تعالی دومره صفات دي چې انسان یې نه یې احاطه هغه نشي کولی، د انسان دا وس دا بار دی. نو موږ ته پکار دی چې الله تعالی د نعمتونو قدر ادا کړو او د الله تعالی صفات چې کوم دی هغه چې کوم دی وپېژنو او په یې باندې خپله زندګي تېره کړو.